حبیبه د پلار کره لاړ شمه وی نور کله چې به ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې پلار کره لاړه شمه وی نبی علیه السلام به راته وی چې خدا کور هغه کور یو شی دی نو دا دی که نه ته څه له هلته ځې دا به یې راته ویل چې هلته څه له ځې خو دا هغه کور یو شی نه دی ته هلته څه له ځې وی چې دا ځل مې ورته ده ووینو وی نبی علیه السلام ما ته څه ونه وی چې لاړه شه بس زما تکلیف ښه سیوا شو چې کور ته لاړم کور کې ناست یم په مصله ناست یم او خپل فریاد الله ته کوم دې کې نبی علیه السلام راغی ما ته وی بیبي عایشې رضی الله تعالی عنه کو تا نه دا ګناه شوي نو زه به د الله نه معافي وغواړم الله به دې معاف کړي ما ته صحیح خبره وکړه دلته یې وینځې کېنولي صحابه یې کېنول هغې وی د الله حبیبه پاکه ده پاکه ده وی ما خپل پلار ته وی چې نبی علیه السلام له جواب ورکوي هغه په ژړا شو چې نبی علیه السلام له زه جواب ورکړم وی مور ته مې وی چې ته وله جواب ورکوي هغه په ژړا شو چې نبی علیه السلام له زه جواب ورکړم دومره لویه صدمه نبی علیه السلام ته رسېدلې دا په حق د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها کې رسېدلې وی ما نه په هغې وخت کې د یعقوب علیه السلام نوم هیر شو بیبي عایشه رضی الله تعالی وی ما نبی علیه السلام ته وی چې زما مثال او ستاسو مثال د یعقوب د یوسف علیه السلام د پلار دی هغه ته هم دقه شان تکلیف میله شو هغه به وی فصبر جمیل زه انما اشکو بسی وحزنی الی الله زه خپل تکلیف الله ته سپارم ما وی الله به زما حق کې فیصله وکړي وی دې کې مې نبی علیه السلام ته کتل چې په خوله پې شروع شوله وی په نبی علیه السلام چې به وحی راتله که نه خوله به پې راله وی داسې په نبی علیه السلام خوله شروع شوله ما ورته کتل او خوله تې څڅېدله وی چې خوله ختم شو ما ته یې مخ کړ بیبي عایشې مبارک شه مې ولې د الله حبیبه وی چې ستا براعت الله په قرآن کې راولېږو د قیامت پورې به حافظان په تراو کې ودرېږي وی به اولئک مبرؤون مما یقولون پتا چې چا تهمت لګولې د هغې ته به کوړې میلاویږي کوړې ټولو ته به کوړې میلاویږي الله ستا صفایي بیان کړله ما ته مې پلار وی چې د نبی علیه السلام شکر ادا کړم ما چې نه زه به د هغې رب شکر ادا کوم چې کم رب زما صفایي بیان کړې ده ښه نو بیبي عایشه هغه بیبي ورضی الله تعالی عنها چې کله په دې تهمت ولګېد نو الله یې براعت په قرآن کې بیان کړو ما چې نبی علیه السلام ته به الله ووایي چې دا پاکه ده او دا یقین مې نه و چې د اسمان نه به زما په حق کې وخې راشي دومره دا پاکه بیبي وه اتم خصوصیت دو اتم چې دا د هغې سړي لور وه چې هغه په نبی علیه السلام باندې د ټولو نه ړومبی ایمان ابوبکر صدیق راوړی و ښه رضی الله تعالی لورم صدیقه ده او پلارم صدیق دی پلار صدیق لورم صدیقه ده دا د هغې سړي لور ده چې هغه په ټولو کې ړومبی په نبی علیه السلام ایمان راوړی دا د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها اتم خصوصیت ډیره پاکه بیبي وه ډېر ښکلی وخت و نو نبی علیه السلام ولاړ دی خبرې کوي یو کس په سورلی ناست دی نبی علیه السلام ورسره خبرې کوي خو داسې پټې پټې خبرې دواړه کوي یو بل ته نږدې کېږي داسې غوږ کې خبرې کوي پردې حکم لا نشته بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ګوري